किताब उज़ू। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मख़के बदउल वही द पारा बाब और किताब के खुद ज़का च बग़ैर द वही आसमानी ना इस कार दुरुस्की गिना बिया दोबारा किताबुल ईमान और पसे के खुद ज़का चे बग़ैर द ईमान ना कार न चलेगी। बग़ैर द ईमान ना अमाल स हैसियत नश्ते ज़मक और आसमान दामियंस के सड़े द अमाल न डकी कुछ ईमान के फ़र्क़ न देख के दा इस पैदा न वर्क और बिया दा वही और दा ईमान पे जंदले की पा इल्म बानी नु किताबुल इल्म किए होगा नु दा इल्म फजीलतुन और बहस इमाम बुखारी अहादीस स्तासो मखे तरा वस्तल दे नरुस्तो यो इबादत थी और बल मुआमलात थी। इमाम बुखारी इबादत मुक़द्दम को मुआमलात बान और बिया इबादत मुंज दे रोजा दा ज़कात दे हज दे टोलना मखकी स्वलात मखके को खुद स्वलात पर मौक़ूफ़ुन अलैहि च दे नगा तहारत दे बग़ैर तहारत मुंज न कीगी। नो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब तहारत और किताबुल उज़ू मुक़द्दम को किताब स्वलात बानी नु किताबुल उज़ू दा किताब साबित ते प बयान दा आगा अहादीसों के चिकम प बारा दा और 10 के रागरी दी नु चूँकि दा मुख्तलिफ़तुल अनवा मसाइल बराजी नो तर्जमतुल बाब वर्ते किताब के खुद उज़ू प ज़मे सरा और 10 कोल तवाई और वज़ू प पत्हे सरा उबो दा और 10 तवाई दा और 10 उबो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबुन फिल उज़ू। इमाम बुखारी बाब दी चदा ना खुद दुश्मन बस सबक सही नहीं पड़ी जा बाब दे साबित प बयान द औदास की तो दे वही बाबो मा जा फिल उज़ू मा जा फ़ी क़ौलिल्लाहि तआला और आगा चिरागरी दी पर यह कौल द अल्लाह ताला की नुदा यो किस्म ला द इसबात द औदासर पारा दलील दे इज़ा क़ुमतुम इला स्वलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। क़ाल अबू अब्दुल्लाह बय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न फ़र्ज़ल वुज़ू मर्रा व तवज़्ज़अ ऐज़न मर्रतैन व सलासन सलासा वलम यज़िद अला सलासिन व कुरिहा या व करिहा अहलुल इल्म इस्राफ़ फ़ीह व अन युजावज़ू फ़िअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज़ा क़ुमतुम इला स्वलाति कलच इरादो कई तासो द पोर्ता केदलो मांजता दा तावील में ज़का वको च मांजता पास से दा माना न च मांजता पास है नो और 10 कई च त मांजता सो और पास ही दे नो नियत पतड़ी का 10 पकाई नो माना दादा
چې کله تاسو اراده د مانځه وکئ او کله اراده د پورته کېدلو وکئ مانځه ته نو اودس ترې نه مخکې وکئ دا یې معنا ده اوس فاغسلوا وجوهکم پس ووینځئ خپل مخونو لره نو مخ انزل فرض دی په ما اوداسه کې مخ انزله دا فرض دی خو مخ څه ته وایي نو یو د مخ طول دی او یو عرض دی د دې تندي د دې ویښتو نه روان شه او د اسفل الذقن پورې دا د مخ طول دی او د دې نرمۍ د غوږ نه د دې نرمۍ د غوږه پورې دا د دې مخ عرض دی دا منځ کې ټول دا ټوله دایره دا مخ دی د دې ټول انزل پکار دی د دې ټول انزل فرض دی او وایدیکم الی المرافق ووینځئ تاسو خپل لاسونه تر څنګلو پورې نو ایادي جمع د ید ده ید لاس ته وایي او لاس د دې نه د دې ګوتو د څوکو نه د دې ترخه پورې ټول ته لاس ویلی کېږي دا ټول لاس دی نو لاس انزل دا هم فرض دي او قرآن دې سره ټکی کېښوده الی المرافق چې تا بر څنګلو پورې به تاسو انځئ څنګلو پورې به انځئ او څنګلې په فرض مانځه په فرض طهارت کې شاملې دي لکه دا ځای به ورسره انځي دا یې معنا دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه بر دې ځای پورې انځي دا لاس پوهېږې په دې باندې دې ځای پورې به انځي خیر دا خو د هغه خپل عمل و وامسحوا برؤوسکم او مسح وکئ په خپلو سرونو باندې مسح وکئ نو دریم فرض په اوداسه کې مسح د سر ده خو د ټول سر اختلاف دی د علماو د امام ابو حنیفه د مسلک مطابق په څلورمه حصه د سر باندې مسح فرض ده او داغه دلیل د مغیره زیر شعبه رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې نبی علیہ السلام راغې صباحت قوم او داسې وکړه او مسح وکړه په ربع الرأس باندې نو پته ولګېدله چې د وامسحوا برؤوسکم نه مراد ټول سر نه دی بلکې څلورمه حصه ده په ټول سر باندې مسح د احنافو د مسلک مطابق مسنونه ده او وارجلکم الی الکعبین او ووینځئ تاسو خپلو خپو لره تر پړکو پورې به وینځئ نو دا دلته دوه قراتونه دي یو ارجلکم دی لکه څنګه چې مونږ مخې ته پروت دی نو دا ښکاره خبره ده چې دا په وجوهو باندې یا په ایادیو باندې عطف دی او په مغسولاتو کې شامل دی نو وظیفه د خپو غسل دی انزل دی او دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی خو په کوم قرات کې چې وارجلکم راغلی دی نو هلته مشکل پیدا کیږي چې دا خو به عطف دی پر رؤوسو باندې او د بې لاندې دی او برؤوسکم د وامسحو لاندې دی نو پته ولګېدا چې د دې وظیفه چې دا هغه مسح کول دي د دې وجې نه شیعګان خطا شوي په دې ځای کې او دغه قرات د جر د وجې نه هغوی په خپو باندې مسح کوي حالانکه دا دلته را جر للجوار دی الجر للجوار دی نو دا خبره د هغوی نه ثابتېږي په دې باندې دا خو صرف ارجل ګاونډي دی د رؤوسو نو کله کله
یو گاونډي ته موږ د گاونډي اعراب ورکو اگر چې هغه اعراب نه وي دا یې معنا ده او الی الکعبین معنا دا ده د پړکو پورې یعنی دا ګیټۍ به اوم په انځلو کې رادن نه کوي لکه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په تاسو له بخاري کې راشي صحابه وي موږ پیغمبر خدا نه مخکې لاړو د مازدیګر مونځ رانږدې شه موږ ته موږ زر زر اودسونه وکړه او چې اودسونه مو وکړه نو په مانځه باندې وردغه پیغمبر خدا راورسېد چې موږ وکاته زموږ ګیټۍ وچې وې ویل چې ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار هلاکت دی هغه پوندله د اور نه چې هغه په اوداسه کې نه دي انځلې شوي وای امام ابو عبدالله امام بخاری وای بین النبی صلی الله علیه وسلم بیان که نبی بیان کړی دی نبی علیہ السلام چې ان فرض الوضوء مره مره فرض په اوداسه کې یو ځل دی څه دی لکه یو ځل یعنی هر اندام ته یو ځل اوبه اچول فرض دي او تا سره دونه لږې اوبه پیدا شوې ما ته وګوره چې ستا دا اندامونه یو پاږي یو ځل ورته ورچولی شي بس اودس به کوې او دارنګې وتوضع ایضا مرتین او داسې کړی دی پیغمبر خدا دوه ځلې هم دا مسنون طریقه ده دوه ځله اوبه اچول دا مسنون دي وثلاثا او نبی علیہ السلام درې ځله کړي دي دا تکمیل سنت دی دو سنت دی او درې تکمیل سنت دی او یو ځل فرض دي ولم یزد علی ثلاث نبی علیہ السلام د دریو ځلو نه زیاتې نه دی کړی د دریو ځلو نه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زیاتې نه دی کړی یعنی یو اندام ته د دریو ځلو نه زیاتې اوبه نه دي اچولي دا یې معنا نو مسنون طریقه دو دي او تکمیل سنتو او مکمل سنت درې دي او له دې نه به اضافه به نه کوي وکره اهل العلم الاسراف فيه مکروه ګڼلی دی علماو اسراف په اوداسه کې تاسو پرې کتابونو کې ویلي دي ولو علی شط نهر جارم اگر کته د سمندر په غاړه باندې ناست نو هم به زیاتې نه کوي او اسراف دا دی چې اوبه بې اندازې لګول او زیاتې لګول دا به نه کوي او دا یې مکروهه ګڼلې ده چې ان یجاوزو چې دا خلک تجاوز وکړي د فعل النبي صلی الله علیه وسلم نه د الله د پیغمبر د فعل نه متجاوز شي زیات وکړي دا به نه کوي البته یو خبره ده تاسو له به راشي چې عبدالله زیر عمر به خپې 15 ځله انځلې عبدالله زیر عمر به خپې 15 ځله انځلې نو دلته خو وایي چې په دریو نه پیغمبر خدا زیات نه دي کړي او علماو دا مکروه ګڼلې ده چې د پیغمبر د پیل نه سړی متجاوز شي نو د هغې جواب دا دی چې یو سړی درې مسنون ګڼي او درې مسنون دي او د هغې باوجود د دې د پاسه زیاتې کوي په دې نیت باندې چې وضو علی الوضو په اندازه باندې دا حدیث کې راغلی نور علی نور نو عبدالله زوی د عمر دا به په دې خیال نه کول چې دا 15 مسنون دي مسنون خو 3 دي چونکې د اودس د پاسه اودس کول دا خو جایز عمل دی او دې ته خو نور علی نور ویلی شوی نو په دې نیت باندې که سړی کوي نو بیا خیر باب لا تقبل صلاة بغیر طهور باب دې ثابت په بیان د دې کې چې نه قبلیږي مونځ بغیر د پاکیزګۍ نه جامې پاکې مکان پاک او بدن پاک حدثنا اسحاق ابن
إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه إنه سمع أبا هريرة دي همام أورد أبو هريرة رضي الله عنه يقول فرمائلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدثا نقبليږي مونږ هغه چا چې د هغه اودس مات شي چې د چا اودس مات شو د هغه مونځ الله نه قبلوي حتی یتوضأ حتی چې دی اودس وکړي. قال رجل من حضرموت ما الحدث یا ابا هريره یو سړي د حضرموت نه حضرموت یو خاریه ده په یمن کې د هغې یو سړي تپوس وکړ د استاذ ابو هریره نه چې ما الحدث یا ابا هریره دا حدث څه ته وایي؟ قال پساء او زورات ویل دا باد پرېښودل دي بې اوازه دې ته پسا وایي او باد پرېښودل دي سره د اواز نه چې بې اوازه باد پرېږدي یا د اواز سره باد پرېږدي او دس مات شو دا ایمان دا ځکه وایي چې سړی په دې پوه یو چې په ایک او په دو باندې اودس ماتېږي خو په دې نه پوهېده چې په بادو باندې اودس ماتېږي او که نه ماتېږي نو جواب دا ځکه میلاو شو. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. امام بخاری بل باب دی ترجمة الباب په دې ترجمة الباب کې دوه مسلې دي یو دا غوروالی د اوداسه په اودس کې څونه فضیلت دی څومره ثوابونه دي څومره بهتري ده او دویم په دې ترجمة الباب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث یو دوه لفظونه ایښي دي والغر المحجلون من آثار الوضوء. دا الغر دا جمع د اغر ده او اغر د غرې نه دی او دا د اس په تندي کې هغه سپین چاپ ته وایي او محجلون معنی دا ده چې لاسونه او خپې تک سپیني نو معنا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوس وکړو چې تمام پیغمبران او د هغې امتونه په قیامت کې راجمع شي دا خو به ډېره لویه ګڼئ ته به را خپل امتیان څنګه پیژنې نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د امت به زه په دې پیژنم چې د هغې چهرې او د هغې لاسونه خپې دا اودس د آثارو د وجې نه به پړکېږي زه به یې په دې پیژنم پوهېږئ غر المحجلون معنا دا ده. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال واي روکې دغه چې کوم دی رقیتو مع ابي هريره لا ظهر المسجد او ختمه سره د استاد ابو هريره نه په شا د جومات باندې زما استاد ابو هريره جومات چته خطا زم ورسره او ختم اوبه مې ورسره اخیستې وي فتوضأ استاد جي هلته بره اودس کو په چت باندې زه ورسره وم فقال وی فرمایل انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول بیا ابو هريره فرمایل ما اوریدلو د پیغمبر اسلام نه چې ویلې څنګه به ویل ان امتی یدعون یوم القیامه غرا محجلون من آثار الوضوء. نبی علیہ السلام او فرمایل او امام بخاری ولایت وضعنو نو څنګه معنا دا ما د نبی علیہ السلام نه واوریدل فرمایلی چې ان امتی یدعون یوم القیامه زما امت با رابللی کیږي په ورځ د قیامت باندې په غرن محجلون سره من آثار الوضوء
اے سپینو تندو سپینو لاسونو خپو والاو دا آواز بورته کیږي فمن استطاع منکم ان یطول غرته فلیفعل څوک چې طاقت لري چې اوږده کړي خپلې سپینوالي او رڼاوالي لره نو فلیفعل اودي کړي کار لره نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه با د دې ځای پورې لاسینځې د دې ځای پورې کېږي پرې باندې حالانکه دلته طول نه مراد دا نه دی طول نه دا مراد دی چې دا اودسې په صحیح طریقه او کوم چې اسباغ الوضو کې موږ خبره کوو دا بهرحال دا د ابو هريره خپل فهم دی او هغه د حدیث نه داسې کړی دی د حدیث راوي دی باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن امام بخاری باب دی چونکه اودس یقینی شی دی تا یقینا کړی دی او یقین په شک باندې نه زایل کیږي یقین به په یقین زایل کیږي د دې وجه نه امام بخاری ترجمه الباب کې خود لا يتوضأ من الشك یو سړی به اودس د شک د وجې نه دوباره نه کوي چې د شک راغی چې کمانه سباد لاړه نو دې باندې به دی د مانځه نه سلام نه ګرځوي مانځه نه به نه واپس کیږي حتی استيقن حتی چې د یقین راشي زما اودس مات شو حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه دا وی امام بخاری زما استاد علی وی ما ته زما استاد سفیان ثوری وی زما استاد زهری د سعید زوی د مسیب رئیس التابعین نا روایت کوي او هغه د عباد ابن تمیم نا روایت کوي هغه د خپل تر نه ته روایت کوي چې انه شکا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکایت کو د یو سړی په باره کې چې هغه ته خیال کې راشي چې انه یجد الشیء فی الصلاة د څه شی وموندو په مانځه کې یعنې معنا دا د نه څه ووتل په مانځه کې نو دا الرجل چې شکا کې ضمیر د عام ته راجي کو نو شکایت وکړو د رسول الله تر سړي په باره کې هغه سړی چې هغه ته په خیال کې راځي د څه شی وموند په مانځه کې ټیک شو نو بیا په منصوب وایي رجل او کنه داسې شي چې انه شاندار شکا الی رسول الرجل شکایت وکړو نبی علیه السلام ته سړي الذي هغه سړي یخیل الیه چې خیال کې راشي هغه ته چې انه یجد الشیء فی الصلاة یقینا د وموندلو په مانځه کې یو شی یعنی معنا دا ده چې د دې روسو طرف نه څه شی ووتلو وقال لا ينتفل او لا ينصرف شک دراوی دی وای نبی علیہ السلام فرمایل چې لا ينتفل دی بن را ګرځي ولا ينصرف دی بن را ګرځي لفظونو معنا دواړه یو ده خو شک دراوی دی چې ينتفل دی او که ينصرف دی حتی يسمع صوتا حتی چې ووري دی आवाज لرا او یجد ریحا یا عمومی دی چې کوم دی عمومی دی چې کوم دی با دغه لرا چې کوم او یجد ریحا عمومی بدبویی لرا آگی پوری بده د سلام نګرځي او د مانځه نه به نه واپس کیږي چې دوه کارونه وشي یا دا چې دی آواز ووري او یا دا چې دی بوی محسوس کی د ځان نه اوس دا یو خبره ده چې یو سړی دی د غوږونه کار نه کوي غوږونه کار نه کوي نه به اواز څنګه ووري یو سړی دی قوت شامع خرابه شوې ده په دې سویمو کې دننه داسې یو دوه غوښې را ځوړندې دي د زنانه د دې تیر سر په شان دي داسې او په هغې پورې یو قوت الله نښلولی هغې ته قوت شامه وایي هغه دا بویونه بد بویونه او ښایسته بویونه
محسوسي. اوس هغه کله کله د سړي قوت شامه خراب شي. زمونږ یو مولانا صاحب د باجوړ د هغه قوت شامه دغه شوی وه. دا داسې کېږي کله کله. نو قوت شامه چې کومه دی خرابوي نو څه به کوي؟ نو دې معنا اصل کې تیقن حاصلول دی چې د ریحان صوتن او ریحان د مطلب د پیغمبر خدا دا دی چې د سړي یقین راشي چې ما اودس مات شوی دی. دا یې معنا پوهېږئ په دې خبره. باب التخفیف فی الوضوء. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی په تخفیف فی الوضوء کې، یعنی مختصر غوندې اودس کول څنګه دي. مختصر اودس. د مختصر اودس معنا دا ده چې یو ځلې وکړي، دوه ځلې وکړي، دا مختصر. حدیث کې به الفاظ راشي، زه به تشریح ورته کوم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدث سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نام. نبی علیہ السلام وده شو حتی نفخه، حتی چې پوکی شروع کړه. نبی علیہ السلام چې به کله وده شو نو هغې به راچل کو داسې خو دلته نفخه نه مراد هغه تویت او صوت النایم دی. د نایم د پوزې نه چې کوم آواز په خوب کې روځي هغې ته نفخه دلته وایي. ثم صلی به یې لمونځ وکړو. وربما قال او ډېر کرته به داسې وفرمایل چې استوجع حتی نفخه. نبی اسلام ډډه واچوله حتی چې پوکي شروع کړه او غتیت او خراټې شروع کړې. ثم قام فصلی، بیا پاسېد او لمونځ یې وکړه. ها دا حدیث په بل سند سره ذکر کوو. ثم حدثنا ابي سفيان مرة بعد مرة، بیا بیان کړی دی ماته سفیان یو ځل پس د بل ځل نه، د عمر نه، هغه د قریب نه، هغه د عبدالله زوی د عباس نه. قال عبدالله وایي بتو عند خالتي میمونته، ما شپه تېره کړه د خپلې ترور میمونې ام المؤمنین سره، د هغې په هغه شپه کې چې د پیغمبر خدا نمبر و هغې سره. نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو دپاره شپې مقرر کړې وي. نو میمونه د مور خور ده د عبدالله صاحب، نو ته خو د خپلې ترور شپه معلومه وه، نو دی د علم حاصلول دپاره ترور که په دې شپه ورغی. فقام النبي صلی الله علیه وسلم من اللیل، دی وایي نبي علیه السلام د شپې راپورته شو. فلما کان فی بعض اللیل، کله چې دی موجود شو په بعض شپه کې، قام رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبي اکرم را پاڅېده. فتوضع من شن معلق وضوءا خفیفا، دا هغه ځای دی. وی اودس یې وکړو د هغې مشک نه. شن هغه مشک ته وایي زوړ مشکي، زوړ شین شوی. معلقن چې هغه ړونج ته ځوړندو. وضوءا خفیفا، مختصر اودس یې وکړو. اوس دی وایي دا شاګرد د عمر وایي چې یخففه عمر ویقلله. کله کله عمر مخفف کوي دی لره او کله کله یقلل لګی دی لره. پیږئ پرې باندې تاسو دې ته لږ وګورئ. ستاسو په حاشیه نمبر 8 کې د یقللو او د یخففو ترجمه کوي درته. ای یصفه بالتخفیف والتقلیل، بیانوي دی لره کله په تخفیف سره او کله په تقلیل سره. وای ابن منیر یخففو معنا دا ده لا یکسر الدلک. ترجمه به وکړه، یعنی معنا دا ده چې تخفیف په اودس کې دی ته وایي چې لاسونه خپې نه مږي، اوبه پې واچوي بس. او ویقلله معنا دا ده لا یزید علی مره، یو ځل نه زیات ونه کړي. نو یو ځل نه زیات ونه کړي نو تقلیل شه ده، او چې نه مږي نو دا تخفیف شو. یخففه عمر ویقلله وقام یصلی، پورته شه مونځ کوي.
فتوضأت نحو مما توضأ ما مودسو کو په مثل دا اودس پیغمبر باندې ثم جئت بیا راغلم فقمت عن یساره ودرېدم د پیغمبر ګس طرف ته. او قانون دا دی چې دوه کسان تاسو مونځ کوئ نو مقتدي به ښي طرف ته ودرې او امام به ګس طرف ته ودرېږي. او زه چونکې ګس طرف ته ودرېدم وربما قال سفیان کله وایي عن شماله زه ګس طرف ته ودرېدم فحولني نو تاو کما لره پیغمبر او په جعلني عن يمينه وی ګرځو مال خپل ښي طرف ته. ثم صلى ما شاء الله به منځ کو څومره چې الله خوښوه. ثم استوجع بیا ډډه واچوله په نامه نه اوده شو حتی نفخه حتی چې پوکي شروع کړه. ثم اتاه المنادي بیا راغی ته اواز کوونکې فآذنه بصلاة اعلان وکړ ته په مانځه باندې. فقام معه الى الصلاة پاسې د نبی علیہ السلام دغه مؤذن سره مانځه ته فصلی مونځ یې وکړ ولم یتوضأ اودس یې ونه کړ. قلنا لعمر منګه عمر ته وویلې چې ان ناسا یقولون بعضې خلک وایي چې ان رسول الله صلی وسلم تنام عینه ولا ینام قلبه د پیغمبر خدا سترګې مبارکې به اوده کېدې او زړه به یې نه اوده کېده. وایي موږ خپل استاد عمر نه تپوس وکړو چې بعضې خلک داسې وایي چې د پیغمبر اسلام سترګې به اودې کېدې او زړه به نه اوده کېده. دا څنګه مسله ده؟ قال عمرو سمعت عبید بن عمیر. عمر ویل ما موریدلی دي د عبید زوی د عمیر نه یقولو چې فرمایلی رؤیا الانبیاء وحی خوبونه د پیغمبرانو وحی وي. خوبونه د پیغمبرانو وحی یعنی معنا دا ده چې پیغمبران علیهم السلام چې اوده کېږي نو ړونه نه اوده. لکه څنګه چې تاسو خپل موبایل ځان سره آن پرېږدئ چې که ضروري خبره ماته څوک کوي نو چې زه راپاسم پې دقسې د پیغمبر زړه ایښي ځکه چې د وحي پته نه لګي چې په ایښه راځي او که په اوده باندې راځي. نو د پیغمبرانو علیهم السلام ړونه الله په هغې باندې خوب نه راولي هغه هر وخت ایښي. او ثم قرأ بیا دا ولستو چې انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. انی ارانی و ابراهیم علیہ السلام خپل بچی ته یقینا زه اینم ځان لره انی په دې شا په دې خبر داسې چې زه علالوم تعالی را ته سرای راکوې مال بچیا. نو معنا دا ده چې دا د دې دلیل دی چې رؤیا د پیغمبرانو وحی ده. که نه بچی علالول پهلې حرام دي. څنګه حضرت ابراهیم په خوب لیدلو باندې بچی حلالوي ځکه چې د پیغمبرانو خوب هغه وحی وي. نو چې وحی وشو نو بیا حلالول خو حرام نه شو کنه بس ته پرېږدئ. اسباغ لزونه به خیر وایي. تاسو نه پرون هلته موږ مخکې شو تاسو سبقونه ویو بس هغه خلک درنه مخکې شي یو سبق